زه به مونځ کوم او ماشومانان به جومات ته نه راځي اولت به وله ورکوم که نه. اکثر په دې خبره زما او ستا په جوماتونو کې جګړې کېږي په پښتنو جوماتونو کې. تاسو دا کلیپ وګورئ مړه د دې نه پس یو دوه خبرې ته کومه مړه بله ورځ په دې جګړه شوې ده یار. زما نبی خو یو پیره په منبر باندې ناسو او حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنهما دواړه را روان دي او داسې وړوکي بدنونه دي را روان دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د منبر نه راکوشو او دواړه را واغېستل غېږ کې ایو په دې پتون باندې کېنو او بلې په دې پتون باندې کېنو او وایي چې بېشکه مال او اولاد دا ډېره غټه فتنه ده عجیبه فتنه ده. زما نبی خدا ونه وایي چې مه راځئ جومات ته. صحیح صحیح سته کې صحیح حدیث مبارک دی او پاغي کې دي چې د صحابه او د اهل بیت او ماشومانان هغه ماشومانان چې تلل بم داسې چې تلل به نو راغورځېدل به هغه ماشومانان به هم جوماتونو ته راتلل او د صحابه مخې ته به اوړېدل خو دې صحابه منع کړی نه دي. نبي علیه الصلاۃ والسلام منع کړی نه دي. دی ورته نه دي ویلي چې مونځ مې خراب شو. دی ورته نه دي ویلي چې داسې واغوسي او بس تربیت او مشران دي او هغه نه راولي پخپله نه راځي او ماشومانان را لیږي او ماشومانان بند کړي په جوماتونو باندې. نه دا حل هولې نه دی راغستی. ښه زما استاد پښتنو د معاشره کې دا خبره بیا ډېره عامه ده. زما نبي خو چې په سجده باندې پرېوت نو خپل نصیب وله راغله او سټ ته به ورته وخېتل او تر هغه وخته پورې به زما نبي د سجدې نه راچوتېدو نه د دواړو جهانونو سردار راچوتېدو باندې تر څو پورې چې د خپل وسیل لر شوي نو. ایو صحابي فرمایي د الله په ذات قسم نبی علیه السلام په سجده باندې پروت دی او حسین رضی الله تعالی عنه هغه ورځي او په دې خپو کې داسې ورننوځي او د بل سیټ ته وځي. زما نبی خو به سجدې نه راپاسېدو. زما نبی خو ما ته دا نه دی ویلي چې ماشومان هغه ماشومان شریعت چې کوم حدود ښودلي دي ګورئ هغه ځان وپېژنئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کې دي چې خپل جوماتونه د لیونو او د ماشومانانو نه وساتئ. دا هغه ماشومانان دي کم چې په خپل ډکې تشې امتیازې نشي برداشت کولی او پوهېږي په دې باندې نه چې کم ځای کې کېناستله ډکې تشې امتیاز ایسته وکړي. زموږ په جوماتونو کې خو مړه د 15 او د شپږو کالو ماشومانان هم مړه والی کېږي. خیال یې کړی که نه اوسه شه بزه اخوا شه دې خوا شه. نو دا ولې جنابو ما ورته ولې دا حساب کتاب کوو د ټول نه مخکې په کار څه دي چې زه خپل ماشوم راولم که نه د ځان سره دې ودرومه. په دې باندې دا بعضې کسان وایي یاره وایي چې ماشوم د مخکې یو بس وایي بیا دې مونږ نه کېږي د الله بنده هغه چا دپاره دی هغه خبرې بېل ده خو بهر کې پلار له پکار دي چې هغه راولي د خپل ځان سره ودرئ چې شاید 15 ماشومانان راشي که نه نو بیا خو به خامخا خبرې اترې کوي او د ماشومانانو په غویمو باندې د غټو مونځونه نه خرابېږي. ښه په خبره پوه شئ او که دا خرابېدل نو شریعت په موته ته ویلی چې مکمل ماشومانان بند کوي. د دې صحابو مخې ته به اوړېدل راوړېدل په جمع باندې به ولاړو. دغه صحابو ته خبرې اترې نه دي کړي. نبي علیه السلام منع کړي نه دي. خپل نصیر اغوستي په جومات کې ورسره به ناست او ما ورته مړه داسې خبره اترې کوم. په ترکیه کې باقاعده یو مولي صاحب خبره کوله چې په ترکیه کې کم یو ماشوم څلوېښت ورځې د سهار لمونځ تکبیر الله سره وکړي که نه نو سیکل یې وله ورکړي. بیا سیکل وله ورکوي او باقاعده داسې جوماتونه ساز کړي چې خواته ورسره پارکونه ساز کړي پارک د ماشومانو او غټ شی ورته لګولي. دا ولي چې زما پلار جومات ته لاړې او ښکته پورته کېږي او الله اکبر وایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وایي او سبحانك اللهم وبحمدك وایي الحمد لله رب العالمین وایي قل هو الله احد وایي. نو دا د څه دپاره وایي دا حکم د چا دی زما د پلار چې ښکته پورته کېږي رکوع ته ځي سجدې ته ځي دا به دوی به چا نه زده کوي. کم ټایم کې چې شنه لخته په هغې کې ما ورته جوماتونه نه منې کوو مړه نو ته راته ووایه بس ویډیوګانې به کوي نو دا ویډیو گیم او ټیک ټاک به کوي نه بیا به دې ما ورته دې ماشومانانو نه ګوره د معاشرې بیا به دې ما ورته ګورې د خیر تمه نه کوو. نو غرض مې دا سینماګانې بیا بودو جوماتونو باندې ما ورته بیا بند کړو که نه. د نور څومره مذاهب دي څومره ماشومانان د هغوی مندرو ته او د هغوی ګرجو ته ځي خو جناب نه زما مون داسې کامل او مکمل اکمل دی که نه زه داسې رسېدلی سړی یم چې بس نه ماشومانان به نه راځي. نو غرض مې دا دی جناب هغه ماشومانان چې پوهېږي ښه او بد باندې پوهېږي هغه جوماتونه مه کټاروئ د ځان سره ودروئ. مور او پلار له پکار ځان سره ودروئ
مشر له پکاري ځان سره ودري نو بیا به ورانیم نه کوي او د ځان نه بیا دا خبره ترېم نه کو نو دا ویډیو له مخې لراله یقیني ډېر بې سور شم بس دی اعظم په پښتنو کې اکثر جګړې په دې باندې کیږي اکثر جګړې اجم وشي کنه سلام وګرځي او دا حل فل پکې سٹارټ یو ماشومان راغلي دي او دا دي او هغه دي ماړه نو دا ستا دا څنګه مونږ دي چې ته ولاړ الله ته ته د ماشومانو خبره د غوږی دی بس الله دې موږ معاف کړي نو غرض هغه ماشومان چې غټ سلورو کالو نه مثال کې تور پر نو شیخ صاحب فرمایل او غټ ماشومان دي او جمعتونو نه مشړې کم خو بیا تربیت په بیا کم ځای کې بس مړه الله دې موږ معاف کړي